بسم الله الرحمن الرحيم. والواجب أن يبتدأ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط. برګوري جی منګه دروسې کم مسائل بیان کړیو د وقف نو هغه واورئ. اکی اوله مسله دا بیان کړی و چې شی موقوف د واقف د ملک نه وځي، دویمه دا و چې بنفس وقفتو سره وځي، او دریمه دا و موقوف علیهم مالکان نه جوړیږي، دریش، او څلورمه دا و چې وقف د مشاشي هم جایز دی، قابل تقسیم وی او کا نوی، او پنځمه او تعبید پکې بیانول ضروری دي کنه موږ ول نه دي ضروری، مفتابی را ده څو شی پنځه. شپږم وقف د منقولات او غیر منقولات مسله وا موږ ویلیو کم کې چې نص راغله او کم کې چې تعامل له او کم چې غیر منقولی دي ټول کې وقف صحیح دي. سوش او مسله دا وا کله چې وقف صحیح شي نه د شی موقوف بیع یا بل مالک جوړول یا چاته هبه کول وغیرہ دا نه دي جایز. څو مسلې وشولې. اتمه مسله د وقف بیانې ما تلک برو غوړی چې کله چا یو مکان وقف کړی نو پکار دادا چې په کوم صفاتو باندې وقف کړی، کنه دغه صفاتونه څو وخت پس دا مکان کمزوري شي راونړيږي، نو پکار دادا چې دا واپس جوړ کو. دا کما حاصلات چې د وقف دی که فصل پټه پکې دی چیرته یا کری راځي، دا کری روالو اول په امارت ټیکو به چې چاله وقف کړي غي نفس باغوله دغه کری ورکو پوه نه شولې به ووري. اتمه مسله دا ده چې کوم مکان دی مثلا وقف شوی دی او دغه امارت کې فرق راغلی، نو واجب ادا ده چې کوم کری راشي دا روالو او پاغه معنی اول امارت برابر کو، کم حد پورې برابر کو، کم حد کې چې وقف کړو دا غي نزيت نه مقیم ر برابر کو پوه شئ. والواجب واجب ادا ده يبتدأ چې ابتدا وشي من ارتفاع الوقف د حاصلات د پیدایش د پیداوار د وقف نه بعمارته د وقف عمارت به سټ کو، شرط ذلك الواقف او واقف دا شرط لګولې چې تاسو به عمارت ټیکوي، او لم يشترط دی شرط نه لګولې. وجسر لان قصد الواقف صرف الغله مؤبدا، د واقف مقصد دا دی چې د دې شی موقوفه کم حاصلات دی پیداوار دی دا دی همیشه د پاره صدقې، او دا به الله همیشه د پاره صدقه پاتې کیږي. او دا به الله همیشه د بار صدقه پاتې کیږي. توجه چې امارت ول ټیک کې که امارت ټیک نه کې امارت به ختم شي او قصه ورانه شي به وته غوري. لأن قصد الواقف اذا قصد واقف صرف الغله غداده چې واړی غله مستحقین او د غله معنا پیداوار مؤبدا همیشه د بار اغوبانه صدقه شي، ولا يبقى دائمه او دغه غله دانه پاتې کیږي همیشه الا بالعمارت مگر دا چې عمارت د موقوف شي باقی وي. فيثبت شرط العمارت نو ثابت بوي شرط د عمارت اقتداء، یعنی ګویا چې واقف اقتداء شرط لګولې چې عمارت به باقی ساته برابر به ساته، اگر چې صراحت نه دی تاسو په نه شو وجماني. واقف مقصد څه دی چې دی شی موقوف کم پیداوار دی هغه همیشه د پاره مستحقون ته ملاویږي، او دا کله ملاویږي چې عمارت خروغ وی کنه نو ګویا چې اقتضا شرط لګولې چې تاسو به عمارت روغ ساتي نه رسې پی. فيثبت شرط العمارة اقتداء بلد وما وجه وورا، ولأن الخراج بالزمان وليس دا حديث تکړه ده او دې ته جوامع الکلم حدیثونه دیکھا چې الفاظ کم یو معنی ډیر ده
خراج دا په زمان د زمون په دې مادو کې دا مادم د 84 نمبر ماده جوړه کړل شرع مجلد کې 85 دا الخراج بالزمان خراج نفع چې دا په زمان د چې څومره ته رزق اخلي کنه رزق چې وته مونږ وایو هغه مربت نفع ملاويږي او به ورپسې 85 دا الاجر والزمان لا يجتمعان 86 به د دې هم معنا ده 86 ماده ده الغرم بالغنم تاوان بقدر نفعي به 87 به د دې هم معنا ده النعمه بقدر النقمه نعمت در تاغمر ملاويږي څومره چې تا ته نقصان ملاويږي والنقمه بقدر النعمه نقصان در تاغمر ملاويږي څومره چې نعمت وي امون پښتو کې ترجمه کې څنګه وایو چې امرسي خوري غسيب مخوري نو وي ولان الخراج خراج چې بالزمان دی نو نفع فقراء ته ملاويږي کنه نو فقراء ته بوې لک زمانم قبول کوي کم پیداوار چې راشي دی پر لمالي نفع ته ملاويږي نو دا زمان قبول کې دی پر لبدي امارت لګو وصار كنفقه العبد الموسى بخدمته دې مثال داسې دی لکه یو سړي وصیت وکړلو چې زما غلام با د دې بلانکی سړي خدمت کوي که زمول شم دغه خدمت بکې هغه د بار ما وصیت وکړو نو حکمدار چاله چې خدمت کوي فائدې هغه ته ده کنه نو زمان هم باغه خرچه نفقه به باغه مانی منګالتا باب النفقه کی وقاعده ویلی وکنه څوک چې د چا په حق مقصوده کې محبوس وي نفقه باغه وګورئ تا کوم ځای وصار دا بداسي شي كنفقه العبد لك نفقه غلام هغه غلام الموسى د چا چې وصیت شوی بخدمته الموسى بخدمته چې وصیت دغه د خدمت شوی فانها زکه نفقه چې د علی الموسى له باندې ده به د خدمت وصیت چې د بار شوی د غلام نفقه باغه ده ثم اذا كان الوقف للفقراء ولا يظفر لهم ده كان لك واقرب اموالهم هذه الغله فيجب فيها دا بل دلیل بیانای وقف چار بار شوی فقراء وتا نو فقراء دو صورت جوړیږي کشر غیر معلوم فقرائی نو اوس به کم کم توي چې پیسې راکړه چې د امارت په جوړ کو کې دي شي نو دا هغه په اموالو کې قریب مالدار چې دی وقف کم حاصلات دي شی موقوف کم حاصلات دي دا غونه مال رخصتل شي نه او دا امارت چې ټیکه دا غو د بارې ټیکه دا غونه مال رخصته شي نه دا ډیر دي نو به چې دا غو کم قریبي مال له او هغه منګ رخصته شي هغه د وقف د حاصلات دي دا بروالو امارت به ټیکو پوه نه شوي به ثم ان كان الوقف بكل وقف چې د فقراء او د بارو ولا يظفر لهم او کامیابی پدیو مان نه حاصلې دل چې دیونه پیسې راټولې کو واقرب اموالهم او قریب مال لدی هذه الغله فيجب فيها نو بدی کې با دا وقف جوړول امارت جوړول به بدی کې واجب شي دویم صورت کې شری معین سړي د پاره وقف شوی الک ازما دا کور وقف دی د بلانکی د پاره زید د پاره نو حکمدار زید تبع قاضي کسان وي حکومتي پیسې راکړي امارت به جوړ کو ځکه اوس دمانه کامیابی بدمانه حاصلې کې دنه خستل شي نه بیګي به نو کو ورک لړې راخه د کنوا نه به بل صورت دیکھا به بده ته منغوایو منګ بدا کور چیرې دا بچاله په کوي ورکو هغه نه چې کوم کوي راشي امارت پیټیک شي برابر شو به غنه والو به تعالی درکو ته ګوره ولو كان الوقف كشري وقف على رجل بعينه بيوم معين سړي باندې چې وس وقف دته دی واخره للفقراء او اخر کار به د فقراء او د بار دی موږ ویلو کنه اوس دیو د بار وقف دیو نه بس فقراء او د بار څنګه چې امام یوسف رحم الله قول کوم ذکر کړو بهر الف و فی ماله دی وخت دا خرچه چې کو په امارت باندې دا د په مال کې بوي اي ماله شاهد کم مال نه چی خو غشیده د په حال حیات د بجوان په حالت کې ولا يؤخذ من الغله صرف او صرف غلینه بنا خستل کیږي لکه عبارت دا معنی کوي صرف او صرف د غلینه دې معنی داونه کې ګوره چې کوم غله د کوم حاصلات د موقوف شې دي دا غینه به امارت نه جوړو خامخا بده د روپیې دا معنی نه ده معنی دا چې صرف د غلینه بینالو نه اول به دانالو کده نه ور کول به د غلینه
ولا یؤخذ نباخستل کی صرف او صرف د غلې نه چې د دنه نالو لکه مخکې صورت کې صرف د غلې نه لانه ذک موقوف علیه چې دلته معین دی ممکن ده مطالبه ددنا وانما يستحق الاماره عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفه والسؤال لري چې تر څومره پورې به د امارت جوړو څومره پورې به واجبي نمال په کوم صفاتو چې واقف کړو په هغه صفاتو به وي وانما يستحق الاماره او واجب دي امارت يستحق دي کنه يستحق او واجبيږي امارت جوړول علیه په دې معین واقف موقوف علیه باندې بقدر ما يبقى الموقوف على الصفه په اندازې هغه چې باقی پاتې شي موقوف په هغه صفت باندې التي وقفه په کوم صفت چې وقف کړو په نه شولې به وانما يستحق د سوایس معلومه څنګه هم صحیح کیږي او واجبيږي خرچه کول الامارت د امارت علیه بدی موقوف علیه معین سړي باندې بقدر ما پاندازې د هغه خرچي يبقى الموقوف چې موقوف باقی پاتې شي على الصفه التي باغ صفت باندې باقی پاتې شي وقفه کم صفت باندې چې وقف کړو وان خرب او کچری دا شی مکان موقوفه خراب شي نبی چې بنا جوړو کنه نه آبادی ورانه شي نه آبادی به هم هغه عمر جوړو څومره چې وقف کول څومره آبادی و مثلا یو چت وزم یو چت جوړو دیم چت باندې جوړو ځکه دیم چت چې ته جوړې یا به د موقوف علیه نه پیسې رالي او یا به د حاصلات جمع کې او به چت جوړې حالانکه داغه نه پیسې رخصل لغه حق دې ټیک نه دی او د حاصلات هم داغه حق دی تی ولی په بادیان باندې لګي وغه نه بندې نه رسې په څوي وین خرب یبنا دا بنا بجوړي غلا د الکلو سبان دي لانها بصفتها صارت غلطها ځکه دا بنا چې دا په خپل صفت باندې ګرځیدلې و لانها دا بنا چې دا بصفتها په خپل صفت باندې صارت غلطها ګرځي غلط دي مصروفه الى الموقوف عليه خرج موقوف علیه تا یعنی موقوف علیه ته به باغ صفت خرج کیږي څومره چې موقوف علیه وو زید نه فهم زیادته هر چې زیاده آبادی جوړول دی الله ذلک فلیس بمستحقه دا واجب نه د علیه په دی موقوف علیه باندې صحیح ده کنه دا زیاده خرچه په موقوف علیه باندې واجبہ زیاده آبادی به معنی ته واجبہ صحیح شو او غلطه چا حق دی ده څنګه د حق را لې باغی لګي دام نشه کوله والغله چې دا مستحقه دا واجب ده له د لپاره فلا يجوز صرفان جائز نه ده چې دا غله سره واړی خرچي کی الا شيء اخر بل شي دا الا برضا مگر دا چې راضي به ټیک ده اوس غله د حق دی او تی خرچ کې په بل شي کې یعنی په آبادی کې نشه کوله ولو كان الوقف على الفقراء کشر فقراء باندې وقفو یعنی غیر معین کسانو به حکم داري چې آبادی دي جوړول کنه دومره به جوړه په کوم صفت باندې چې وقف کړي وضعیت نه زکه ته چې زیاته جوړه د غلې نه به جوړه غله حق د فقراء دی او ته دغه حق بغیر دغه اجازه نه په زیات آبادی لګي دا ټیک نه کې هلکه رسې کنه بیا ولو كان الوقف على الفقراء فكذلك عند البعض هم دغه شان رایده د بعضو چې زیات خرچه به نه کوم وین د الاخرین او د باز رای دادا چې فقراو غیر معلوم کسانو د بار وقف شوی به زیات آبادیم کولای شي خو ټیک رای نه ده یجوز ذلك وإذا جائز ده چې زیادت هم په آبادی کې وکي خو الاول اصح اول رای سیدا لان صرف الى الاماره زګه خرچه امارت تاړول ضرورت ابقاء الوقف دې لپاره ده چې وقف باقی پاتې شي او ضرورت تقدر بقدرها ولا ضرورت في الزياده زیادت کی ضرورت نشته قال ذ قدري مولا فرمای ثم صلى وشول لك اتا نهما فان وقف دارا على سكن ولده فالعماره على من له السكن یوسلی خپل کور وقف کو چزما دا کور وقف دے د زید د بچو د پارا څو بچی د زید مثلا 15 بچی دي اوس امارت کې نقصان راتلو د امارت جوړول په پاغوي کړي جب نه پیسې راوخستل امارت جوړاو نو د 400 خبره خبخه
او کني جوړولو بس به ورته وځي نور کسان به کرای واچي کرای برازي امارت به جوړ کې شکل جوړ شو وما غشن په کوم صورت کې چې واقف وقف کړو به بتیا خلکو بس یو وسولې راځي پکې اوسېږي پوهیږي کنه وګورئ فین وقف دارن کچری وقف کړی یو کور علا سکنا ولدی په سکنا د ولد خپل یا د بلچا نام ویل شیخ خپل بچو د پاره نفل امارت والا من لو سکنا امارت جوړول باغ چا دي چا د بره چې سکنا ده ولئن الخراج بالزمان د قصه به رمات کړلا ځکه خراج چې د زمان موافق وي نو زمان چې خراج چې چاله ده زمان من باغوي علامه مر فصار كنفقه العبد الموسى بخدمته دام تر شيو کنه فین امتنع ذلك كشري موقوف عليه من شو من امارت نه جوړو او کان فقیرا یا د موقوف عليه فقیر سړیو هغه سره پیسې ونه نوې چې امارت جوړ کړي نو به بل صورت ویلو اجرها الحاکم حاکم مدا امارت په اجرت کې ورکی وعمرها او د دې امارت تعمیر وو کې به اجرت یاد دې بوکري باندې و اذا عمرها کله چې تعمیر برابر کو ها د امارت رد الى من واپس به کې د امارت هغه چاته له سکنا چاره پر چې سکنا وا نه پیږي دا واسانه مسلې دي یار وجه سره بده کې د دوالو رعایت ده د دوالو چا د واقفم رعایت ده هغه د مقصود موقوف علیهم رعایت ده د واقف مقصود به باقی باندې شي چې امارت باقی وي مقصود موقوف علیه ته بخرو غرمټ سکنا میلاو شي او که منګه عمده سي بریدو نو د واقف ملک به خراب شي د واقف مقصود به خراب شي مقصود یې څو همیشه ثواب امارت بوران شي قصه وکړه شي نه پیږي به لأن في ذلك زکه بدی کې رعایت الحقین د دوړو د حقونو رعایت ده حق الواقف د واقف د حقم وحق د صاحب سکناهم لانه لو لم يعمرها زکه کشر تعمیرونه کې د سباد شي تفوت السکنا بفوت شي اصلا نشه سکنا فوت شو لده د حقم خراب شو او داغه مقصودم فوت شو د واقف والاول او اول سمانه ک تعمیر وکي اولا هغه اولاده خودم ردا په د بجبر نه کیږي پیسې را لزر کوا تعمیر پکاو زکه د سره بکې دي شي پیسې نه یو ته بزور والي دا هټیک نه ده ولا يجبر الممتنع ممتنع بجبر نه کیږي على الامارت د امارت لما فيه من اتلاف ماله وجسره تددن مال رلی ولا هلاکی امارت معنی لګي دي کې دا رضا ضروری ده کراچی نه جبر به نه شکواله لکه یو سړی مو دې ځوان مزارعت کې شریک شو او تخم ماول پما ده نو مزارعت کې قاعده دا ده کله تخم والا ویل چې خپل تخم پټی کې نه چوم مزور بدنه کیږي ځکه د مال هلاکیږي تخم او دا چا چې مال هلاکیږي باغ جبر نشي کېدل نه رسې په لما فيه ځکه بدی کې چې امارت بخامخه جوړه کجب بدی جبر کی وایا من اتلاف مال د مال هلاکیږي فاشبه دا مشابه شو امتناع صاحب البدر هغه من کېدل د تخم والا فی المزارات کې فلا يكون امتناعه لنډه دا د چې د اعتراض یاره معلومیږي دا چې دا د پیسې نه ورکې د امارت د آبادی د برابرولو د لپاره معلومیږي دا نور نو وسیږي به خپل هغه حق به ختم کو د سي معلومیږي کنه جواب داري مولوی شپ د سره د سینه معلومیږي ځکه احتمال دا دی چې پیسې ور سره نشته ځکه نه ور کوي احتمال دام دی چې نیت کې د پیسې نه ور کوم ځکه چې پیسې نه ور کوم به قاضي تخپل جوړي هغه د بل څوک پکړی چي دغه پکړی جوړي او احتمال دام دی چې بس نور پکې نه وسیږي نو متعین خو نشول دا خبره چې پکې نه وسیږي نور احتمالات شته کنه شته نو ته څنګه په نفس احتمال باندې ددنه عدد حق علي فلا يكون امتناعه نو نه د امتناع د رزم منه رضا د طرف ببطلان حقه په بطلان د حق لانه في حيز التردد ځکه دا په زیاده تردد کې دا ډېر احتمالات دي ولا يصح اجاره من له سكن یو مسله بیانې صاحب د هدايه چا د بار چې سکنا حق دی چا موقوف علیه یادای هغه دانه شي کوله چې زی چاله پکړی ورکوم کړی به مال راځي نه نه تا د بار د اوسېدو حق دی بل د کړی ورکول حق نه اصل کې د مکان وقف دوه قسمه کی یو دا
واقف ویلی دا پکری ورکوي او دا کوم کری راځي دا فلان کی فقرا فلان فقرا باندې خرج کوي نه رسي به الته به کری ورکه ایو دار چې د ازما مکان د فلان کی د 12 وقف داري به کې اوسيږي په دې دویم کی مسله بیانې فکرې نشي ورکولای نه بهږي بیا لگا ولا يصح اجاره من سین د چې اجاره کې ورکی هغه کس له سکنا چا د بره چې سکنا ده ولی اجاره کې چې څوک مکان ورکی د اغه چې مالک وي او دا خو څه موقوف علی خو څه مالک نه منګ ویل نو درېمه مسله موقوف علی مالک نوي لانه غیر مالک ان زکدا هو مالک نه دی قال ذو قدری مولا فرمای ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في معنى الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها برو ګورئ کده سی وشو چې د عمارت نه څه شي نه راو غورځیدل مثلا ګاډر ماډر را غورځیدل او خخت مختره غورځیدل نه د دې حکم دار دا ومن واپس لګو ک فلحال لګیدل کنه لګیدل امانت بیگدو وقف چې کله د ضرورت را لې به پکې ولګو څه صورت شو دوا او دریم کنه فلحال ورته ضرورت او نه آینده کې دې ته ضرورت نو څه حکمدار دا به خرڅ کو ا پیسې به عمارت ولګو څه صورت شو نو راځي د قصه ته لګه د سره کما اصل کې سوال خلق دا کوي چې موږ جمعه توران کو د جمعه دا کم سامان دې دې سره وسو کو درای دا گاډری دی پکی دی الماری دی ورون دی کلکی دی خلق وای کنه وای نو جوابداري مولوی شپ د شی موقوفه دا اشیاء دو قسمه یو هغه چې آبادی سره تعلق وي انقاذ المسجد ورته وي کڅ وته وي او یو هغه چې آبادی سره تعلق نه آبادی سره چې تعلق وي لکه ما چې وختي ویل گاډر شو ور شو خخت مخت شولې لرګي وو پخا باندې دیوالونو کې هم لګول چھت کې هم لګول نه رسې په سریا شولا یو هغه چې هغه باندې سره تعلق نه لکه قران جمعات کې قران مجیدونه دي یو وقف کتابونه دي یا درې دي یا دریلونه میلونه دي پیږي کنه نو څه شي نشو دوا د دویم حکم آسان دي هغه دا دي چې کم زیاده بارا وقف دی دا کم چې آبادی سره تعلق نه ساتي دلته نه کزاید نه نو دی لبه ساتي کدلته نه زاید شي اور توجه دا کم شي چې د آبادی سره تعلق نه د کم زیاده بارا چې وقف دی واقف د شرط خل ساتل انتهي ضروری دي د فقه قاعده ده نص الواقف كشرط شرط الواقف كنص الشارعي واقف د شرط بداسي خیال ساتي لکه د شارع د نص چې خیال ساتي نو هغه د دې جماعت د پاره د دې مدرسې د پاره وقف کړی دي د دې مقبره د پاره د دې جنازګاه د پاره وقف کړی دي نو دغه اشیاء کوم چې آبادی سره تعلق نه توجه کچری دلته استعمال ممکنو خو بس حکم ادارې وی ساته حق دلته نه زائد شو مسله دا واپس د واقف ملک ترازی چې واقف ملک ترال که موجود کنه ورثه ملک ترازی به داغه خوخه د څه چی پی قبل جماعت له ور کوي بلې مدرسې له ور کوي چاله ملک ور کوي ټول جایز پوه نه شوي پی دا کوم اشیاء چې آبادی سره تعلق او کوم چې انقاذ المسجد دی آبادی سره تعلق دی دا حکم ما وخت بیان کو اول که فی الحال لګي او فی الحال پکې ولګوا خخت برابرې دي دوباره آبادی کې ولګوا او که فی الحال نه لګي خخت زړې دي یا ګاډری ماډری دي نو که آینده کې امکان وي چې دلته ولګي به ولا وساته څه صورت شو دوا دا آبادی په حکم کې دي ښا دریم که شریف الحال هم نه لګي آینده کې امکان نشته چې دا دوباره ولګي اګه زړې خخت مختري ګاډری دي وسخو لنټرو شوس په لرګو څوک څه کوي په ګاډور څه کوي نن سبا د سکیږي کنه غیر لنټري جمعه توران کې بلرګو به څوک څه کوي به حکم دانه دي چې د واقف ملک ته دی لاړی شي دیو کې وقف تام دیکھا نو اوس بده سی وکی چې خرڅ کا په پیسو باندې او پیسې رواله دلته ولګوا
به چې چا واخیستلی هغه خخت مختی هغه سامانونه د جماعت د مدرسې هغه ملک دی چې هغه څنګه استعمالي دا بل سوال دی جماعت خخت مې اخیستی پلانکیزه کې لګولای شم پلانکیزه کې یو ملک دی څنګه چې استعمالول شي مسلې حل شولې کنه اوس راشي انقاذ المسجد قصراته کوي ومن هدم هغه چې وران چې من بناء الوقفنا خخت مخت راو غرزیدلې والته ام بازي خلق ویلي خو سیدار والته دی وما من یاتب کوي ما موصوله باندې والته او علی د شی موقوفه صرف الحاکم هغه چې وران شي نو حاکم خراب شي نو خرج به کی حاکم فی امارت الوقف کی دا کله ان احتاج الیه کشری دا امارت محتاج دیتا وان استغنا او کچری مستغنی و امارت د دینا نو امسکو دا به کی دی کم وخت پوری حتی یحتاج بنا ته زمير راځي کوي یار به توکلی وما اغه اشیاء ان هدم چراو غرزيږي من بناء الوقفنا والته او هغه چې راو غرزيږي څنور آلات خراب شي د سیوایا صرف الحاکم حاکم با دغه ما دغه شینا خرج کی په امارت د وقف کی ان احتاج کچره د امارت د وقف دا محتاج الیه د غاشیا او تکم چر غرزیدلی دي ضمیر اصل کی مفرد ذکر مذکر چې ما ترجی کی هو ما وما خیرم ده کنه لکه یا مذکور ترجی کوي آسان بشي وین استغنا او کې امارت د وقف دا مستغنی عنه دغه مذکور شاونه نو امسکو قاضی بدغه کی دي حتی یحتاج تدې چې دغه امارت وقف دا محتاج شي الی امارت دوباره امارت وقف د ضمیر ک د مذکر ولا شی موقوفه درجه کونو به بنورم خشي بنا تا راځي به عبارت وایو وما او هغه گاډر و غیره ان هدم چراو غرزيږي من بناء الوقف د بنا د وقفنا نو بناء وقف ته راځي کوخه او آلات د بناء وقف چي دي صرف الحاکم حاکم به صرف کوي فی امارت الوقف کی دا کله ان احتاج الیه کشری دغه بنا د وقف الیه دغه گاډر وغیرہ ته محتاج وا او کشری د مستغنی و دا غینا نو امسک قاضیبا وستی هو دغه مذکور اشیاء حتی یحتاج تردی چې بنا د وقف محتاج شي الی امارت ته دوباره فیصرفه دغه گاډر وغیرہ دغه مذکور اشیاء به خرج کی فيها په امارت کې ویږي به مخکې خبره ټیک وکړه دا ان احتاج منګ ضمیر چاته راځي کو بنا وقف تخا ویږي دا تینې لګول اټلانجه منګ د ټوله دی جوړه کړي و امارت دلاندې لګولې امارت تاخير کې ضمیر راځي ده فیصرف قاضی به خرج کی هو دغه مذکور اشیاء فيها په امارت کې لانه ولا بد من الامارت ځکه امارت برابر ساتل خو ضروری دي ليبقى للتعبيد بار چې هغه همیشه پاتې شي او د واقف مقصود حاصل شي فيحصل چې حاصل شي مقصود د واقف فإن مست الحاجه الیه رازق شری حاجت پیش شو الیه الى اي عمر الوقف تا الى بل کار کړي الى اي عمر الوقف تکا فی الحال نصرفها ندغه اشیاء بس صرف کی فيها په دغه امارت کې و الا او کده سينوا امسکه دغه امسکه دغه اشیاء دی وساتي حتا لا يتعذر تر دې چې به سبا د پاره مشکل نه جوړیږي چې اوس ولکم نه سامان راوړو یخي بدی و به لګي پکې تر دې چې مشکل نه شالي په قاضي باندې ذالک د امارت جوړول اوان الحاجت په وخت د حاجت کې کده غشنشي نو فیبطل المقصود مقصود د واقع به باطل شي وان تعذر اعاده عینه کشر متعذر اعاده عین دا ویلو کنه چې نه لګیدلو په الحال هم آینده کې هم نه لګیدلو نو الى موضعه یو زیتم نه لګیدلو نو بیا خرڅ بکړې شي قاضي به خرڅ کی بیا به وکي وصرف ثمنه او ثمن به صرف شي الى المرمت صرفا للبدل الى مصرف المبدل من بدل خرج کو پزیده مبدل کې خخت بزیبه پیسې ولګو په ولا يجوز جائز نه ده
دا نه د جایز کما خخت مخت رالوي کی گاډري موقوف علیه وای راځي خپل منځ کې تقسیمو استاسو زمل خو نه دي چې تقسیمو وای ولا يجوز جایز نه ده اي يقسم چې تقسیم کې هو دغه مذکور شکم چې را غورځيږي یعنی النقض بین مستحق الوقف کې نشي تقسیموله لانه زکا تکم شي چې را غورځيږي دغه نقض دا خو جز د من العين دين وقبنا ولا حق للموقوف عليهم او حق نشته موقوف عليهم فيه بيان وقف کې شته وته لکه نو په جز کې هم نشته وانما حقهم د دې حق فمنافع وکړي او عین خاصل کې حق د الله تعالی دی فلا يسرفو نو قاضي با نه اړي اليهم دیو د غیر حق غیر حق د دیو ته بنا اړي یا فلا يسرف نه باوړي دیو د غیر حق د دیو زمایرو کې ګڼ انتشارونو